بسم الله الرحمن الرحیم. انتهائی واجب الاحترام جناب د پنجپریانو د جماعت وحید الله وحدان مولا یعنی د فساد جرړه. ګوره محترم مسلمانانو، دغه وحید الله وحدان مولا روزانه به ویډیوګانو شیر کول او زمون د مشرانو توهین او سپکوالی به یې کوله. د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام د احادیثو انکار به یې کوله، لیکن موږ د خاموشي اختیار کړې وه له دې وجې نه چې دا امت کې افتراق او فساد او انتشار او اختلاف دا مزید نور خور نشي. لیکن دغه پنجپریانو دغه مولا وحید الله وحدان زمون د مشرانو په باره کې داسې قسمه الفاظ استعمال کړله چې هغه یو پودري، یو نشهیي، یو بیوقوفه، یو بې وجدانه هغه هم هغه شانتې الفاظ استعمالول مناسب نه ګڼي. لیکن بهرحال دا د دې د اخلاقو مظاهره ده، دا د دې د تربیت هغه ثمره او نچوړ او خلاصه ده. موږ ګیله نه کوو. بیا وحید الله مولا چې ځان ته مولا هم وایي یو نظم ریکارډ کو. په هغه نظم کې داسې غیر شرعي، غیر مناسب، غیر مهذب، داسې بازاري او بېهوده او د ډمانو غوندې کې الفاظ هغه استعمال کړله. بیا هم موږ ګیله نه کوو، ځکه د دوی دا د کورنۍ تربیت ده او سره د مولاتوب یو انسان دغه څه قسمه الفاظ استعمالوي، هغې نه ګیله نه ده پکار. بهرحال په هغه خبرو موږ نه ګیله کوو، نه موږ خفه کیږو. لیکن دومره زمونږ حق جوړیږي او دغه امت له دې نه موږ خبردارول غواړو چې قرآن کې زه به نن تاسو ته ساده ساده په پښتو ژبه کې ډېر په آسان او په عام ساده انداز کې به زه تاسو پوهه کړم چې دا د الله رب العالمین کتاب دی، چې دې کتاب کې کومه خبره وي هغه به ټیک وي او کومه خبره چې د دې کتاب یعنی د قرآن مجید خلاف وي هغه خبره به غلط وي. الله رب العالمین په دې قرآن مجید کې فرمایي چې کله تاسو په یو مسله کې اختلاف راشي، چې کله یو مسله کې تاسو جدا جدا رایه لرئ، کله تاسو ته یو مسله راشي او ستاسو د یو بل سره په هغه مسله کې اختلاف وي، نو الله رب العالمین فرمایي چې حق اختلافي مسله هغه به د الله رب العالمین کتاب طرف ته او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث طرف ته به تاسو رجوع کوئ. د هغه مسلې هغه مسله به تاسو د قرآن وړاندې پیش کوئ او د حدیث په مخې ته هغه مسله تاسو پیش کوئ. که د چا خبره د قرآن مجید مطابق وو هغه خبره ټیک ده، او که د چا خبره قرآن مجید خلاف وو هغه غلطه ده. نو دغه وحید الله وحدان مولا نه واخله تر آخرنی او تر د دې مشر مولا پوري ټولو ته زما دا پیغام دی چې ګورئ، اگر که تاسو په باطله یئ، اگر که تاسو جدید معتزله یئ، خو بیا هم مسلمانان ګڼم او مسلمانان یئ. ستاسو په شان د کفر دغه مشین دا مونږ نه ده لګولی چې هر چاته مونږ کافر ووایو. مونږ حتی چې هغه پنجپریان چې هغه د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام د احادیثو نه انکار کوي، لیکن دا انکار کې دیو تعویل غوندې کې کوي، نو له دې وجې نه مونږ دغه پنجپریانو ته هم کافر نه وایو. تاسو مونږ خپل رونه ګڼو، تاسو هم مسلمانان یئ. وحید الله وحدان مولا ته وایم زنده‌باد، مرده‌باد، ها هو، تاویل ماویل دا خبر به پرېږدو. مخکې کلپ کې هم زما دا خبره وه، وسم دا خبره ده او تر قیامته پورې به مې دا خبره وي چې ستاسو سره زمونږ عقیدې اختلاف دی او د عقیده دا قرآن سره تعلق ساتي، دا حدیث سره تعلق ساتي. تاسو کې که وحید الله وحدان مولا که پنجپریانو تیار کو
چې وحید الله وحدان مولا دی ما سره صرف او صرف په قرآن مجید اور صرف د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام د احادیث په باره کې او د احادیث د دلایل مطابق دی ما سره خبره وکړي. دا زما سره کتاب د امام امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله ده، بخاری شریف. نو د ټول په مخ د ځمکه باندې چې څومره پنجپریان دي ټولو ته زما چیلنج دی چې راشئ د الله رب العالمین په دې کتاب او د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام د احادیثو کتاب بخاری شریف لدی باندې به خپل مسله حل کوو. دین علاوه به یو کتاب به ته هم نه پیش کوي زه به هم نه پیش کوم. په دقه قرآن مجید باندې به فیصله کوو او د بخاری شریف د احادیثو مطابق به دواړه فیصله کوو چې آیا پنجپریانو عقیده ټیک ده او کنه زمونږ عقیده ټیک ده. بیا دا قرآن مجید زما په لاس کې ده او د الله په ذات قسم کو که چرته زما عقیده د قرآن خلاف وي که چرته زما عقیده د حدیث خلاف وي زه به خپل عقیده پرېږدم او که چرته ستاسو عقیده د دې قرآن مجید خلاف وي باید چې تاسو توبه تایب شئ او خپل دغه عقیده او د خپل دغه ګنده نظریاتو نه تاسو توبه وباسئ. زه ټول امت مسلمه خبردار کول غواړم چې دا پنجپریان دی چې ځان ته حق پرست وایي نو د الله رب العالمین په دې عظیم کلام باندې دوی خبره مونږ سره ولې نه کوي. زمونږ د بل هیڅ دعوه نه ده او عوام ورونو دې خبردار شي، ټول عوام دې په دې خبره باندې خبردار شي. زمونږ دعوه ده د پنجپریانو مخالف چې مونږ ورته وایو چې دواړه مونږ به خبره کوو یو بل سره او د ټول خبرې حل او نچوړ قرآن مجید کې به مونږ تلاش کوو. که چا خبره د قرآن مجید مخالف وي هغه خبره به غلط وي، که د چا خبر د قرآن مطابق وي هغه به ټیک وي. لیکن پنجپریانو مولا وحدان دا فسادي دا په دې خبره باندې تیار نه دی چې دې ما سره په قرآن مجید او په بخاری شریف او په مسلم شریف خبره وکړي. دغه پنجپریانو فسادي مولا وحید الله وحدان که اوس ځکه ورته ووایم چې راشه په قرآن به خبره نه کوو په حدیث به نه کوو اسې تا ویلې ما ویلې وحدان به سبا تیار شوی وي ځکه چې دوی سره قرآن او حدیث کې دلیل نشته. دوی صرف خپل د مشرانو هغه اقوال په هغه باندې ګزاره کوي. لیکن دا زما سویم کلیپ دی. زه دغه وحید الله وحدان ته وایم چې خبره به دواړه کوو صرف د قرآن او د حدیث نه، د قرآن مجید د بخاری شریف د مسلم شریف نه به هټ کر یو کتاب به هم نه پیش کوو. صرف په قرآن خبره کوو، صرف په حدیث خبره کوو. په دې خبره باندې دا وحید الله وحدان دغه فسادي دا ولې نه تیاریږي؟ معلومیږي دا چې دا د قرآن دشمن دی ځکه په قرآن فیصله کولو باندې دی خوشحاله نه دی. دا د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام د حدیث دشمن دی. له دې وجې نه دی د حدیث د پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې فیصله کولو ته تیار نه دی. ولې دا امت کې اختلاف پیدا کوئ؟ ولې دا امت په غم کې مبتلا کوئ؟ ولې په امت کې توڑ پیدا کوئ؟ ولې په امت کې انتشار پیدا کوئ؟ ولې په امت کې فساد پیدا کوي؟ راشه د ټول مسئلې حل وحید الله فسادي په قرآن مجید او په حدیث کې دی. که چرته ته مولای د قرآن باندې فیصله ته ولې نه تیاریږي؟ که چرته وحید الله مولا ته عالم یې د حدیث دغه فیصله ته ولې نه تیاریږي؟ معلومیږي دا چې د قرآن هم دشمنی، معلومیږي دا چې د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام د حدیثو هم دشمنی. ټولو مسلمانانو ته پیغام دی. نور پنجپریانو سره بحث مباحثه په مخ د ځمکه باندې داسې یو نر پنجپری د مخامخ شي چې هغه صرف ما سره په قرآن مجید او په احادیثو باندې خبره وکړي. باقی هر څه به نه منو، صرف فیصله دا به قرآن او حدیث ته وړاندې کوو ځکه چې مسله دا د عقیده ده او عقیده په قرآن او په حدیث بنیاد باندې ثابتېږي. دغه پنجپریانو ته هم زه وایم چې په امت کې فساد مه پیدا کوئ. مونږ امت کې انتشار جوړولو قایل نه یو، مونږ بار بار دغه شانتي اختلافي ویډیوګانې جوړولو قایل نه یو، لیکن دغه وحید الله وحدان دغه فسادي مولا مونږ په دې باندې مجبوره کوي چې مونږ دغه شانتي ویډیو جوړ کو او دې ته جوابات وکړو.
لیکن چې کله وحید الله وحدان زما اولنی کلیپ واوریدو نو عوام تاسو خبر یې چې کله ما وحید الله وحدان نه مطالبه وکړو چې خبر په قرآن او په حدیث باندې وکړو وحید الله وحدان جواب سو رد بد او بازاری زبان استعمالول او شاعری کول معلومیږي دا چې ډیر زوریدلی معلومیږي دا چې ډیر دردیدلی معلومیږي دا چې ډیر بجړیدلی لیکن ان شاء الله دې ځل به ستا دا اخرنی اختتامی جوابات به وي دینه پس په مخ د ځمکه باندې ته چرته به هم علماء دیوبند دغه عقیدې ته غلط ونه وایي وحید الله وحدان مولا ته په دې باندې ښه پوهایي چې مخکې تا کمې مناظرې کړې ده هغه کې نور کتابونه هم پیش کولو په دې ته ډاډه وي لیکن زه درنه مطالبه دا کومه چې خبره به صرف په قرآن او په حدیث باندې به وي د قرآن او د حدیث نه هټ کر یو خبره به هم نه چلیږي وسته میدان ته ولې نه راځي ځکه تا ته پته ده چې ستا مستقبل دا بربادیږي تا ته پته ده چې که چېرته دغه ماشوم مخې ته زه کینم او دوی ما ته قرآن او حدیث نه دلایل ووایي او ما سره قرآن نشته دا به ستا رسوایي وي په دې بنیاد باندې ته میدان ته نه حاضرېږي او ټول عوام دې هم خبردار شي تاسو دا پنجپریانو څومره چغې اورېدلې په منبرونو باندې پلانکي مشرک پلانکي کافر پلانکي کافر دغه په مخ د ځمکه باندې ټول پنجپریانو ته زما چیلنج دی چې ما سره د صرف او صرف د الله رب العالمین په دې عظیم کتاب باندې خبره وکړي صرف او صرف د الله رب العالمین د کتاب او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې به خبره کوو چې آیا پنجپریان د دې دور جدید معتزله دی او که نه دی دا به زه ثابتومه د الله د کتاب نه به ثابتومه زه به دا ثابتومه پنجپریان د عذاب قبر منکرین دی د الله رب العالمین د کتاب نه علاوه یو کتاب به هم نه پیش کومه زه به دا ثابتومه پنجپریان د حیات الانبیاء نه منکر دی زه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو کتاب د بخاری شریف نه به ثابتومه باقي یو کتاب نه به هم نه ثابتومه زما د ټول خبرې نچوړ او خلاصه او مقصد دا ده چې په مخ د ځمکه باندې ټول پنجپریانو ذریتو کې یو کس پیدا کوي چې هغه په قرآن او په حدیث باندې بحث کولی شي باقي هیڅ یو شی به هم نه چلیږي نو ټولو مسلمانان تاسو غور وکئ تاسو فکر وکئ که چېرته دا خلک حق پرست وو دوی په قرآن باندې بحث ته تیار وو که چېرته دا خلک حق پرست وو دوی به خپل دغه ټول اختلافات په قرآن مجید او په حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په ختمولو باندې به تیار وو معلومیږي دا چې دا بې دینه دی ځکه قرآن او حدیث ته فیصله باندې تیاریږي نه